آی سی سی والا د پاکستان د پر ډیر زیات غټه مسله جوړ کړه پر روان टी20 ورلد کپ کې د 2024 کم چې په یو اس اے کې او په ویسټ انډیز کې کېدو والا دی. وز دا رول خو د ټوټل د پاره دی د هر یو ټیم د پاره دی کم ټیمان چې سیمی فائنل ته وځي. خو ما پکې سپیسیفیکلی خپل پاکستان ټیم ولې منشن کو په دې درته خبره کوم. رول لاول ورو چې رول څه شدي. رولز داسې جوړ شوی دي چې کم ټیمان سیمی فائنل ته کوالیفای وکي، مطلب څلور ټیمان چې سیمی فائنل ته کوالیفای وکي نو په هغه کې سیستم داسې دی چې کچرته کې ان کیس همیشه د پاره اکثر تاسو کتلی په ورلد کپ کې باران ډیر زیات کیږي. که په یو اس اے کې چې کوم راوند میچونه ټوټلی چې کوم دي د اولنی چې کوم میچونه سٹارټ میچونه د टी20 ورلد کپ دا په یو اس اے کې کیږي یعنی امریکا کې، او دینه بعد چې کوم نور میچونه دي بقایا د فلیف والا میچونه دي هغه په ویسټ انډیز کې کیږي. نو په دې کې پاکستان د پر مسله جوړېدو والا دا چې کم ټیمان سیمی فائنل ته کوالیفای وکي. الله دې وکړي چې لاول خو پاکستان ټیم سیمی فائنل ته کوالیفای وکي. بیا که چېرته کې پاکستان پر راوند میچونو کې یعنی مطلب چې کوم ګروپ وایز میچونه دي د هر ټیم سره چې کوم دی په هر ګروپ کې تقریبا 15 کلاړین دي 15 ټیمان دي سوري، نو په دغه ګروپ کې چې چا میچونه ډیر زیات ښه کړي هغه کس په پلس پوینټ کې دی. چا چې میچونه ډیر ګټلي، چا چې رن ریټ ښیي په راوند میچونو کې په ګروپ کې چې کوم ټیمان دي تاسو سره په هغه کې چې کوم ټیمانو میچونه ښه کړي او ښه رن ریټ سره میچونه ګټلي هغه دپاره ډیر پلس پوینټ دی په دغه ځای کې. اوس ان کیس که چېرته کې باران راښکې شو په سیمی فائنل میچونو کې نو بیا به څه چل کېږي. اولنی چې کوم سیمی فائنل میچ دی په دې کې ریزرو ډے شته دی، مطلب که اولنی میچ سیمی فائنل چې کوم اولنی ښه ټیمانی هغه سیمی فائنل ونی بیا دغه نه بعد سیمی فائنل 2 نو که په دې کې چېرته کې اولنی سیمی فائنل کې باران رالی دغه لپاره ریزرو ډے شته دی پر روانه ورځ باندې بیا هغه میچ دوباره کېږي که چېرته کې باران شو. خو دویم چې کوم سیمی فائنل میچ دی دغه لپاره ریزرو ډے نشته دی. اوس که فرض کا پاکستان او انډیا چېرته کې سیمی فائنل ته وتلی یا پاکستان سره ویسټ انډیز وتلی یا اني هاو که هر یو ټیم ورسره وتلی دی سیمی فائنل ته نو په هغه کې که چېرته کې وګتلی شي او په دغه دویم سیمی فائنل میچ کې باران رالی دغه لپاره ریزرو ډے نشته دی. هغه کې بیا څه چل کېږي هغه کې 7 غنټې ټایم داسې شته دی که چېرته کې په 7 غنټو کې باران ودرېدو دوباره به میچ سټارټ کېږي که هر ټیم ته ختم شو. خو که 7 غنټو پورې باران ونه او ډېر زیات هیوي باران وشو نو میچ به بیا هغه ټیم ته ورکړی کېږي چې کوم ټیم په راوند میچونو کې په خپل ګروپ کې ښه میچونه کړي او ښه میچونه یې ګټلي په ښه رن ریټ سره ګټلي نو هغه ته به سیمی فائنل ورکړی کېږي او هغه به وځي ډایرکټ فائنل ته. په دې کې اوس دا کیس داسې دی د پاکستان خبره مې ځکه وکړه چې پاکستان په راوند میچونو کې اکثر میچونه ډېر زیات بیلي او ډېر زیات په دواګانو باندې اکثر سیمی فائنل ته پاکستان ټیم رسي. نو که چېرته کې هلته کې کیس دا وشو مسله دا وشوه دا کومه چې ما بیان کړې چېرته باران شو نو پاکستان دپاره بیا ډېره زیاته غټه مسله دا ده چې بیا د هغه ځای نه د وس نه حالات داسې ګډوډ دي. آی سی سی دا فیصله چې کړې ده دا ښه هم ده پلس پوینټ د چا لپاره ثابتېدلی شي چا لپاره ښه نشي ثابتېدلی. اوس پاکستان کو ځان سیف کول غواړي نو راوند میچونو کې به پاکستان له پکار ده چې ښه های مارجن سره او په ښه رن ریټ سره میچونه وګټي. راوند چې کوم میچونه دي کوم چې د ګروپ میچونه دي د پاکستان سره ګروپ کې انډیا ټیم هم دی نو پاکستان لا میچونه ګټل پکار دي ښه های رن ریټ سره چې بیا دغه قسم مسله که چېرته راځي نو پاکستان ته د دې خبرې ایج به میلاویږي او دا به ورته ښه پلس پوینټ میلاویږي چې پاکستان میچونه ګټلي نو ډایرکټ به فائنل ته ځي که چېرته کې ان کیس باران شو. اوس که باران چېرته نه شو نو مطلب بیا د هغې نه بعد میچ به کېږي او چې چا وګټو هغه فائنل ته وځي. دغه فیصله آی سی سی والا کړی او د اوس نه ټوټل چې کوم ټیمان دي هغه انفارم کړي دي چې دا رول دي او دا به اپلای کېږي په دې टी20 ورلد کپ کې. د دې رول حوالې سره ستاسو خپل سره رایه ده چې آیا دا رول ټیک دي او که ټیک نه دي، پاکستان ته څومره فایده ورکولی شي او که نه شي ورکولی. هغه راسره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي وي نوې ویډیو کې تر هغه د مهاله کې اجازه الله پامان.